أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت ورتأوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا راشی تاسو اتل ما حرم ربکم علیکم چیز بیان کم ز تلاوت کم ما حغس حرم ربکم چی حرام کری دی رب ستاسو علیکم پتاسو باندے اللہ تشرکو به شیئا حغدادی اللہ تشرکو به چی تاسو مشرک وید دغی اللہ سر شیئا حس یو سیز لرا وبالوالدین احسانا او کوید مور او پلار سر نیکی ولا تقتلوا اولادکم او مقتلوی تاسو اولاد خپل لرا بچو خپل لرا من املاق د وجه د یری د لوگینا نحن نرزقکم منگ رزق درکو تاسو تا و ایاهم او دویتا ولا تقربوا الفواحش او منز دیکھے گئی تاسو بے حیائیتا ما ظہر منها هاغ بے حیائی چخکاردا وما بطن او هاغ چپٹدا ولا تقتلوا النفس التي او مقتلوی تاسو یو نفس هاغا حرم الله چه حرام کرے دے اللہ تعالی قتلول دهغا الا بالحق مگر په حق سرا ذالکم دا خبری چکم ذکر شوی تاسو تویم وصواکم به وصیت کوي حکم کوي الله تعالی تاسو ته به پدې سرا لعلکم تعقلون د بار د دې چې تاسو د عقل نکار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم او منز دیکھے تاسو مال د یتیم تا الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې وی هغه ډیر خیستا حتا يبلغ اشده ان تر دې چې ورسیږي دا یتیم هغه ځواني خپل تا هغه مضبوط عمر خپل تا بلوغت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ او پورا ورکوی پیمانا جوک والمیزان او تلل بالقسط پا انصاب سرا لا نکلف نفسا الا وسعها منگ ندے مکلف کڑے حس یو نفس لرا الا وسعها مگر دا غد وس مطابق دا غد قدرت مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ او ہر کل چتاسو خبری کوئی وینا کوئی فَعْدِلُوا نو وینا کوئی مبنی بر انصاف یعنی دا عدل دا انصاف خبری کوئی ولو کان ذا قربا اگر چوی دا انصاف دا عدل پا خلاف دا رشتداران استاسو وبعهد الله اوفو او وعدو دا اللہ لرا معاہدو دا اللہ لرا پورا کوئی تاسو ذالکم دا احکامات چیدی تاسو تویم وصواکم به حکم کوي اللہ تعالی تاسو تپدے سرا لعلکم تذکرون د پار د دې چې تاسو نصیحت واخلئ نصیحت حاصل کړئ وان هذا او بیشک دا حکمنا صراطی دا لار زما دا مستقیما نیغا فاتبعوه پس تابداری وکید دے ولا تتبعوا السبل او تابداری مکوی دا نور لارو فتفرق بكم عن سبیله ورنا جدا بکی تاسو لرا جدا بکی تاسو لرا دا اللہ دا لارنا دا صراط مستقیمنا ذالکم دا حکمون چی دی
تاسو ته وایم وصاکم به وصیت کوي حکم کوي الله تعالی تاسو ته به په دې سره لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوادار شئ د الله نه ویریږئ ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورکړې و مونږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما علی الذی احسن د پارا د پوره کولو د نعمت په هغه چا باندې احسن چې هغه نیک عمل وی چې نیک عمل کوي وتفصیلا لكل شیء او د پارا د تفصیل د پاره د وضاحت د هر ضروری سیز وهدى ورحمتا او هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون د پاره د دې چې دوی په ملاقات د رب خپل باندې ایمان راوړي